से कस राغی ول چې بای دغه دکان کې اور لګېدلی هغه چې راغلو هغه یو ګیټ تالا ماته کړی وه خو هغه په قابو کې نه راته او داسې وشي چې بالکل یو څه شی پکې نه دغ شوی و زما دې کې کپړه هم پرته وه وایي کپړه هم پکې وه په دې کې کپړې ته دې په دا دکان کې کوم دا کپړې وو شاته ګودام و دا ګودام ټول ډک و د مال نه اختر مخه وه مالونه دې راوړي وایي بېګام دې مال راوړی و مالونه مې هم راوړي وو او د دې اور د لګېدو نه مخکې هم تاسو مال راوړی وو مال هم راوړی وو بس دا خلک راغلی دی دا کچره چوتۍ دا سامان او ډېر غټ تاوان یې شوی دی د پاک باجوړ ویلفیر والا نه او د باجوړ ویلفیر والا نه شاولي نه دې ټولو نه مې درخواست دی چې د دې څه هر قسمه مددي ګلشاه صاحب نه مې چې هر قسمه مددي د دې اوسه که نه چې هغه د دې اوسه وکړي او منډه ترله وله ووایي او ایم این اے ایم پی اے وزیر اعلی چې څومره د دې مدد کېدی شي هغه وکړي ځکه چې دا غریب د وړکوال نه دلته راغلی او موچي کا او بیا دا جمع کنجي جوړه کړله دا لږ ډېر سامانونه یې برابر کړلو او دا پکې تباه او برباد شو لکه دوه دوکان او یو یې ګودام او یو یې دوکان و ما داسې واورېدل حاجي صاحب چې په دې کې لږې نغدې روپۍ هم وي نغدې روپۍ هم پکې ما کې وې څه مې د یو کس نه یو لاک شپېته خو مې د یو کس نه قرض راخیستې وي هغه کس هم دلته موجود دی او مال پسې تللې سهار له بیا پسې تللم د اختر مخه ومه ویل چې دا خو چې دې بیا په هغه عین وخت کې نه کېږي او په دې وخت کې لږ مالونه صحیح میلاوېږي نو مال پسې تللم مال مې راوړو اتلس لکه خواوشا به وې داسې دروغ شوې څو به وې اته به وې لس به وې خو لکه دغه پکې نغدې وې کوثره دې خوا راشه کوثره زه خو سبزۍ منډۍ تعلق لرم ښه جي او زمونږ دا ماما دکان دی دا څلور پنځوس کال دلته لوچینې شروع کړی دی نو مطلب دا ناګهاني اور پکې لګېدلی ډېر نقصان شکمه سرمایه او ټوټلې په دې کې ده مطلب زر روپه ویلپر وال نم دا دغه دی چې مطلب دې سمنډ ترله وي کوم ځای کې او مدد به وکړو چې مطلب دا دی چې نن دې مطلب کومک وکړو او دا بېرته ودرو خپله شوی دی صحیح شو زما له ټول باجوړ قوم نه ټولو پښتنو نه دا درخواست دی چې دا ویډیوګانې شیر کړئ وزیر اعلی ته یې ورسوئ شاولین دې راشي او دغه بل ګلشاه صاحب هم دې راشي نور چې د باجوړ کم نامور خلک دی هغه ټول دې راشي او دې اوسه د هر قسمه منډه ووایي دا اور تقریبا د پرون نه لګېدلی و دا خلک راغلی دی اوس دا کچرې چوتیو اوس چې دا شیټرې جوړوي په دې شیټرو باندې تقریبا 1.5 لاک روپۍ خرچه راځي د بجلۍ فټینګ دی او نور هر قسمه منډه ده دلته پکې چونه کول غواړي دیوالونه مات شوي دي هغه پکې سمول غواړي نو زموږ ټول قوم نه دا درخواست دی چې دلته دې راشي د دې اوسه د هر قسمه منډه ووایي وزیر اعلی ته دې د اواز ورسوي وزیر اعظم ته دې د اواز ورسوي باجوړی دی غریب دی او ډېر د وړوکوالي نه راغلی او 50 کاله عمر یې دی وړوکوالي نه راغلی او چې څه ژوند کې جمع کړي هغه په دې دوکان کې وو او هغه ټول وشو نو انشاءالله زما امید ده چې تاسو به د دې اواز جوړ شئ په دې ملګرتیا به وکړئ او د دې سره سات ورکړئ ډېره مهرباني السلام علیکم حاجي صاحب خپل ټلیفون نمبر پکې وه 0303 82 80 648 بتاؤ شه ټلیفون نمبر دې پکې بیا وه 0303 82 80 648 نمبر دی دا د دې ټلیفون نمبر دی رابطه اوسه وکړئ او چې څه قسمه منډه وله کم باجوړی کم پښتون او کم رحمدل انسان والی شي هغه دې وله ووایي نو ډېر غټ تاوان یې شوی دی او هېڅ هم پکې روغ نه دي پاتې شوي خالي ډېر دی نو خالي هیره ده نور پکې څه نشته دی